خو تاریخ واقعه لیکلی ده د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو زوی د یزید امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په خپل حیات کې په خپل ژوند کې هغه خلیفہ مقرر کړو او ډیرو خلکو د هغه په لاس باندې بیعت وکړو یعنی د هغه خلافت یې ومنلو یو دوه کسه دي چې هغه د دغه یزید خلافت یې ونه منلو د یزید سره یې بیعت ونه کړو یو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ او یو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه مخکې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ هغه ته سازش جوړ کړه او د خپل خزه په ذریعہ باندې او ته زهر ورکړو هغه شهید کړو ګوره د يهودو ټول عمر نه میشن د زما عزت مند د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راوسته نن سبا هم زما عزت مند چې دا کوم حالت په مونږ باندې راغلي دي زمونږ بعض مسلمانان د يهوديانو په لاس باندې بیعتونه یې کړي باقاعده نامه د مسلمانانو دا پیدا شوی د مسلمان په کور کې دي او يهوديانو د غمیشن حصہ جوړه شوی دا او د مسلمان نسل کشي پسې راغسته او بیا خاص کر زمونږ په ملک د مسلمانانو کې د پښتنو پسې راغسته بس پښتانه رانیولې دي چا یو فیسبوک باندې پوسټ ورکړی و چې نن د علماء کرام په امن باندې خبره وکړي بیا پکې دغه ځای یو کس ما ته غره لګلو چې مولانا صاحب تم په امن باندې خبره وکړه دا موضوع ډېره زیاته سخته ده په دا باندې خبره راغونډول ډېر سخت او مختصر خبره زه دا وکړم چې پښتنو سره انتهایی زیات ظلم روان د پښتنو په وسایلو باندې قبضه شروع ده خپل ځانونه به باندې مالدار کړل او موږ پښتانه چې کنده ذلیل او رسوا کړو نو الله جل جلاله دې هر هغه کس کاغه مسلمان په جامه کې وي کاغه پښتون په جامه کې وي کاغه هر شي په جامه کې وي چې موږ مسلمانانو سره ظلم کوي د موږ پښتنو په وسایلو باندې قبضه کوي الله دې نیست او نابود او الله پاک دې تنه د دنیا خالی کې تو دنیا سکون نه الله پاک ختم کی الله دې په خپل بچو باندې ذلیل او رسوا کی دا چې موږ پښتنو سره ظلمونه شروع کړي موږ پښتنو کړه څه موږ چاته هیڅ نه دی موږ چا وزام نه آزار کړي موږ چا چرګ نه آزار کړي موږ چې خپل مزدوري وکړو دی اړیو کو راشي جمعات کې مونږ کو کور لاړ څو چاته څه ویل نراګه زناګانو اډې شته پنجاب باندې لاهور خو زناګانو اډې به کې پراتی لاړ څه پاغه باندې پابندي ولګو الله پاک دې موږ په حال رحم کوي الله دې موږ پښتانه سره اتفاق اتحاد نصیب موږ پښتنو کې غداران شته د عزت موږ پښتنو کې داسې خلک شته چې پیسې واخلي او بس وی چې څه کوي اوس وکړه الله یو ته هدایت خبره ولګه وګدي کې د تاسو په کې لګېدلې د خخ کلی او خخ کلی خاموش ناس یو د تاریخ ته لږ مختصر بیانوم کوي ولس 15 منټه په وړ ده نو وایو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملاسو خبره چې هغه سره څومره ظلم شوی دی هغه څومره تکلیف برداشت کړی دی او څه وجه نه برداشت کړی دی چې بیا آخره کې تام بیان مونږ خو یې د لږ ګرمۍ ته ناست یو په کې لګېدلي سیارې ته ناست یو داسې نه چې ګنې میر ته یو نه نور داسې سخته خبره شته دی نو تاریخ یوه واقعه لیکلې ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مبارک یزید چې کله خلافت اعلان وکړلو نو یو کس مقرر کړلو ولاړ شته مدینه منورې ته او په مدینه منوره کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره خبره وکړه او د عبد الله ابن زبیر سره خبره وکړه چې دا دواړه د ما تابعداري وکړي او دواړه ما سره بیعت وکړي حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته اول نه پته و چې را خو ما پرېږدي نه ما خامخا قتل کې شهید کې مې او په مدینه منوره کې یزید خلق ډیرو نو هغه اول نه مکې ته هجرت وکړ ولاړ مکې ته شو چونکه مکه کې یزید خلق کم زور یې کم نو وی چې الته ورته امن وي د ځای ته ولاړ شي خپل کوم گورنر یو یزید مروان بن ملک یا مروان بن زیاد د مقرر کړو د بیا بل کس ته ویلو تلاړ شته وسره هور نه مې تلاړ شته وسره خبره وکړه
او یزید ته خبره کړې و چې ته صرف خبره وکا زور زیاته ظلم اسرما کوا ته خبره ومنله خو خبره کوي نه منله گرفتاری کوي ولا مروان دا خبره خپل نائب ته وکړه نائب انکار وکړو زه خو نشم تللی زه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره خبره نشم کوله ځکه هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لسی دی او مروان ته خبره دا کړو چې خبره ونه منله بس مدینه منوره کې شهید کړه نعوذ بالله من ذلک ور نبی علیه الصلاۃ والسلام لسی مبارک یو مسلمان دا خبره کوي لاړ شو شهید دی تاریخ لیکلی دی وای کله چې دغه نائب راغلو دغه نائب ډېر په ادب سره حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته دا خبره وړاندې کړله وای زه د یزید طرف نه راغلی یم او یزید یې چې ما سره بیعت وکړه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وای داسې چل چې مال لږ مهلت راکړه زه مشوره وکړم یو تعالی جواب ورکړ هغه نائب چې تاسو خو ډېره ښه شوله نائب خپل زړه کې خوشحال شو چې دا به شکر کې چې انکار یې ونه کړو ځکه ما ته حکم شوی چې قتل یې کوو قتل کولی شم نه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ موقع وموندله او لاړلو ډایرکټ مکې ته شول نو په مکه کې د یزید خلک کم وو بس په مکه کې په امن کې شولو د کوفې خلک غدار خلک یهودیانو په سازش کې راتلونکي خلک هغه خطونه شروع کړل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خطونه را لګل وای ته دلته کوفې له راشه او موږ په کوفه کې اسلامي نظام جوړول غواړو دا خپل خلیفہ مقرر کو موږ د یزید بیعت نه کوو بس ته به زموږ مشر شي تاریخ لیکلی وای دومره خطونه راولګل چې دوی تیلې ته نه ډاکې شولې ډېر خطونه راغلل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د نورو صحابه سره مشوره وکړه و یاره ما ته ډېر زیات خطونه راغلي دي انتهایی ډېر خلک ما ته په انتظار باندې نو که تاسو خوښه وي زه ولاړ شم او زه هلته د کوفې خلیفہ جوړ شم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ته وایي چې بالکل موږ ته اجازت نه ورکوو بالکل نشئ تللی موږ مشوره ده چې ته دلته په مکه کې ایثار شه او ته هغه ځای له ماته چې په کوم ځای کې تا پلار هم شهید کړی دی ځکه د کوفې خلکو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ شهید کړلو نو یو خو له هېڅ اعتبار نشته لهذا ته مه درمه ایثار یې کړلو او خلکو خطونه نور هم راتلل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل یو ترز وای مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ هغه ته چې ته لاړ شه او ته د کوفې حالت معلوم کا بیا ما ته خط راولګه بیا هغې مطابق فیصله وکړم کله چې مسلم بن عقیل کوفې ته لاړلو او کوفې ته نږدې شولو نو تقریبا 14,000 کسان کتابونه لیکلي چې 14,000 کسان هغه استقبال لره ووتل او لیار کې ورته ودرېدل او تحفې او مبارکباد یې ولا ورکړل او بوی ته خپل خلیفه یې مقرر کړل وی چې موږ ټول تا په لاس باندې بیعت کوو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لپاره هغه چې حالات وکړه چې اوهده خو ماشاءالله ډېر خلک بیعت وکړل او ډېر غټ خلک تیار دي نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط ولېږلو وایي ماحول ته سازگار دی خلک ټول بیعت ته تیار دي بس تاسو هم راشو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله خط را درومي خط ولا راځي صحابه ته خط وخیلو ګوره مسلم د خط را لګله او زه ولاړ شم خلکو له بیا مشوره ورکړه بالکل موږ ته اجازه نشو ورکولی چې تا پرېږدو بس دلته موږ سره په امن کې دلته ښیي یو سهار حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راووتلو او خلکو ته یې دوه اعلانه وکړه ګوره خلکو به زه تیار یم او زه کوفې له روان یم زه ځم پیرانې خبره ده چې مالا په خوب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام را او ما ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې وصیت کړی او زه هغه وصیت پوره کولو لپاره ځم خلکو ته پوښتنه وکړه وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څه وصیت کړی دی موږ ته بیان کړه وی په خوب کې ورته نبی علیه السلام دا ویلي چې چا ته دغه وصیت بیانوي بس نبی علیه السلام ورته وصیت کړی زه وصیت پوره کوم څه وصیت یې کړی دی نه منع فرمایلی وایي دویمه خبره ده چې زه دلته په مکه کې وم نو هسې نه چې هغو راشي او دلته په مکه کې ما شهید کړي او ما وینه دلته مکې په ځمکه وغورځېږي نو زه دا غوره ګڼم چې زه د مکې نه یو اولش لرې وم
نو دا ماته بهتره ده دې نه چې زه په مکه کې شهید شم. نو څومره چې لرې وم دومره ته ښه یم مکې نه. بهرحال حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خپل اهل او عیال د کوفې په طرف روان شول. هلته چې یزید ته پته ولګېدله چې د کوفې خلکو د مسلم په لاس باندې رضی الله تعالی عنہ د هغې په لاس باندې بیعت کړی دی، یو خپل ګورنر یې راولګلو هغه مروان، وایي ته لاړ شه او ښې ډېرې پیسې سره واخله او خلکو ته وایه چې د یزید سره بیعت وکړي. اول یې په نرمه خبره وکړه، که په نرمه چا نه منله پیسې وله ورکړه، که بیا هم چا نه منله قتل کوه یې پرېږدی ما. دا پیسې ډېر عجیبه شی عزتمند. ما تاسو ته اوس خبره وکړله که نه، زمونږ بعضې مشران هم په پیسو باندې خرڅ شي، پیسې واخلي که نه بس خرڅ شي. دغه خبرې راله بس ډېرې مخې له رسي عزتمندو، الله خیر وکړي. د ریګیلال مې ځمکه یې ګوګي خیلو دی غټه لانجه وه، دا یې ګوګي خیلو ځمکه ده، اوس هم دعوې کوي ګوګي خیلو ځمکه. زه ډېر کم عمر یم، ما دومره تجربه او دومره تاریخ ما ته نه معلوم، خو یوه وړوکې خبره ته کوم چې دغه ځمکه مشرانو یې لا ساتلې ده، مشرانو پې باندې پیسې اخیستې وتلې ده، نور څه وجه نه ده. که مشران مخلص وای او مشرانو خپلو کشرانو ته ویلی وای چې راڅو سره یې ټوپک و څوک خو زمونږ نه یو کور جوړ کړي، ولکه یې چا هم جوړ کړی. نو پیسې ډېر عجیبه شی دی، الله پاک دې رحم وکړي او پیسو ته موږ ټینګې نه یو بیا. نو هغه گورنر راځي او وزیر راځي او یو کس را خبره کوي، وایي ګوره زه یزید را لګلی یم بیعت وکړو، هغه پیسې هم واخله بس بیعت وکړه. چې سبایي کېدلو نو اول 14,000 کسانو بیعت کړی و، او چې سبایي شولو سبایي په جومات کې 1500 کسان پاتې وو. کله چې مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ جامع ته مخکې شولو، جامع نه بعد خبره کوله چې مخې راوړولو یو قسم نه و، او چې کوم 500 وو هغه 500 هم ډار شوي وو، تښتېدلي وو. نو دا اوس یو کس له ورځي کوڅه کې یو ملک را باندې کوه، یو مشر را باندې کوه چې ګوره تا خو ما په لاس باندې بیعت کړی و، ته څه له وتښتېدې؟ ویلې چې مړه تا بل چا سره بیعت بل چا سره کړی و، زه سره خبره هم نه یم. هر یو کس ورته انکاري کېدلو. آخر دا چې دغه مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ یې ژوندی ونیولو. چې ونیولو مروان ته یې مخامخ کړلو. مروان وویل چې بس جلاد ته یې حکم وکړو دا قتل شهید یې کړي. دا مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ عرض کوي، وایي صرف یو درخواست کوم، یو موقع راکړه چې یو خط ولګم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه ته وایم چې دلته مه راځه، بس دغه ځای کوم خلکو دغه دوکه کړې ده، وایي چې دا خط ته موږ نه پرېږدو، پرې چې هم راشي. او دا حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ یې شهید کړو. په لیاره کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدله چې مسلم رضی الله تعالی عنہ یې شهید کړلو. عمال ته خپل اهل او عیال سره مشوره وکړه، وایي څه کول پکار دی اوس؟ هغه یې شهید کړلو. خلکو ټول مخالف شول، خلکو چې کوم بیعت کړی وو بیعت نه واوړېدل. د مسلم رضی الله تعالی عنہ چې کوم وروڼه وو هغه وویل چې بس اوس راوتي یو هسې امام او اوس به کوفې ته موږ ځان رسوو، واپس کېدل پکې نشته چې اوس واپس شو، اوس یې کوفې ته ځان رسوو. بهرحال کوفې ته راورسېد. چې کوفې ته راورسېدل کیسه مختصر کوم عزتمندو. د کربلا میدان دی، د فرات اوبې به باندې کړلې، خیمو ته ورته ورونه بال کړل. په دغه د گورنر چې کوم نائب وو دغه اول د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مخالف وو، خو چې کله یې دغه ظلمونه وکتل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راغلو او معافي یې وغوښتله. اے حسین زه معافي غواړم، ما ته مخالفت کړی، زه تا سره یم، آخر وخت پورې زه تا سره جنګېږم، زه به تا سره شریک وم. او د خلکو ته اعلان وکړلو، وایي ای خلکو دغه فرات اوبه خو ځناوره هم څښي او تاسو چې کوم د نبي علیه الصلاۃ والسلام په اهل باندې دغه اوبه بندې کړي، پرېږدو چې دغه اوبه وڅښي. لیکن هغه اوبو ته یې پرېنښول چې اوبه یې څښله او د خیمو ته یې ورته خندقونه کاندې ورته وکنستلې او لرګي ورته واچول، ورونه یې ورته بال کړل او بیا یو زبردست جنګ یې وکړ او دغه ټول شهیدان کړل. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خور ده. په دې ټیم کې جړا کوي، اے بابا جانا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد و اے بابا جانا ته دا منظر نه وینې ته دا حالت نه وینې چې تا امتی راوچتېږي و تا په بچو باندې تا په ملسو باندې شروع کړی او تا ملسي شهیدان کړ ورته مې د څومره سخته ورځ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسی هغه ملسی چې هغه د جنت د ځوانانو سرداران دي هغه بچی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوګه کې نه ول هغه بچی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منبر نه راګوزيږي ای شهیدان کړ او بیا سره ظلم دا وکړو چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه سر کټ کړ او د سینېزه کې سر راوچت کړی دی او دغه مروان ته مخامخ کړلو مروان چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دغه سر مبارک وکتلو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وسراله یو وړوکی ماشوم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ زوی هغه بیمار او ام سراو نو مروان دی وسره د وس یخ شولو ټول می تا قتل کړل حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته فرمایي ما زړه یخ شو خو تا زړه یخ نشول ځکه تا غوښتل چې تاسو را بیعت وکي خو لیکن دغه تاسو را بیعت ونه کړو زړه یخ نشول چې کوم مقصد یې پر را لګلای هغه مقصد دی پورانو شولې ما ټول خاندان دي شهید کړل خو تا تابعداري ونه ورته زموږ عزتمند یو خبره ده زموږ د نظام ډیر زیات چې کوم ظلم شروع کړی دی کوم زیاتې د شروع کړی دي دې خلاف ودرېدل پکار دي دې خلاف आवाज وچتاول پکار موږ دومره سخت ډار شوي اول زه دومره سخت ډارېږم بیا بل هر یو کس ډارېږو چې نه بس که خبره هم وکړله بس وړي م که خبره هم وکړله مړه کوي م نو حق خبره خو یې کوو عزت خپل حق خو یې غواړو یا کتابونو لیکلي دي چې ولخت یې راواغستله او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دغه ورشنډې به باندې اسې وهلې او دې چې څه بد شکل یې نعوذ بالله من ذلک عمده مقام کې هماغه چې کوم نائب یې و چې اول د سره نائبي کوله او بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په صف کې شامل شو هغه ته فرمایي اے مروان حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مخ مبارک د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان دی او دا کوم ورشنډو باندې چې طلاق دی وای هوته وای ته یې چې بد شکلی دي وای دا هغه ورشنډه مبارک دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل خپل مبارک دا سب کړي دي خپل کړي دي او ته چې کنده ته غلط نسبتونه کوي زما عزتمنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل بیت سره دومره غټ ظلم وشولو دا سره په څه خبره باندې وشول صرف په دا وجه باندې چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د یزید په خلاف روچت شولو یزید بادشاہی نظام غوښتلو داسې نظام غوښتلو چې څنګه یې خوښه وه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ اسلامي نظام غوښتلو اسلامي نظام لپاره خپل ځان نه قربان چې بالکل موږ ته تابعداري په دغه کفري نظام باندې او د تا بادشاہي نظام باندې موږ تاسو یو ځای کېږو نه په دا وجه باندې شهید کړو نن سبا زما عزتمندو کم خلک د اسلامي نظام لپاره کوششونه کوي د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکوي پکار دی چې موږ د هغو په صفونو کې ځان شامل ورا مرګ شپېتو کال عمر کې هم راسي او یو کال عمر کې هم راسي او شلو کال عمر کې هم راسي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خپل خور زینب رضی الله تعالی عنها هغه ته وی چې ګوره د خلک ظلمونه زیات کړي دي خلک ظلمونه کوي را سره قتل کوي شهیدان کوي وای دا څه وکړه چې بیعت وسره وکړه وس بیعت وسره وکړه خبره یو منه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خبره وکړه عزت ګوره خبره مونږ تاسو یې پاره دي خبره ودا دا وکړه اے زینب زما خوره الله پاک د هر انسان لپاره مرګ خپل ځای خپل وخت مقرر کړی دی که ما مرګ په دغه کربلا میدان کې مقرر شوی نو که زه بیعت وکړم او که ونه کړم ماله ویلته مرګ راسي نو زه بیا څه چې کوم دی دغه بیعت وکړم نو زما عزتمنو مونږ تاسو لپاره هم الله پاک مرګ مقرر کړی دی یا وخت به راسي ماله ویم مرګ راسي تاسو له مرګ راسي یو هم پاتې کېدونکی نشته دی دلته ډېر داسې کسان وو چې موږ صاحب جومات کې په صفونو کې ولاړو اوس نشته دی همدغه شان د جومات وي دغه کلی وي د وجرې وي موږ تاسو پکې بیا نه
نو مرګ مو تاسو اسیم راتلونکی دی د حق محنت دپاره دین دپاره زما عزتمندو د خپلو خلکو سره د علماو سره د مجاهدینو سره د دینداره خلکو سره ودرېدلو دینداره خلکو سره تعاون کول پکار دی چې موږ تاسو وکړو الله تبارک وتعالی مال او تاسو ټول لپاره لږو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین